دا د مروت بیټنی قومي تحریک د احمدزی قوم مجاهدین دي او دا موږ احمدزی قوم نن نه فیصله وکړه چې د تجوړي روډ سیکیورټي به موږ په خپله باندې کوو. دا مجاهدین دي، دا موږ مسلح ګشت ته په تجوړي روډ باندې موږ ډاکوګانو ته، دهشتګردو ته، شرپسندو ته دا پیغام ورکوو چې د تجوړي روډ سیکیورټي دا احمدزی قوم په خپله باندې واخسته تجوړي پورې. تجوړي قوم به د تجوړي نه بیټنو پورې دا سیکیورټي اخلي. نوره موږ مجبوري جوړه سله، دا موږ لپاره یو پیغور ده چې د ما په خاوره چې ډاکوګان یا دهشتګرد یا شرپسند واردات کوي او موږ دا قوم تماشه کوو. انف ایز انف. دا وګورو، دا موږ احمدزی قوم مجاهدین دي، دا بخمل احمدزی چوکۍ ده او دا موږ ملنګ اډې نه شروع یو. دا موږ باقاعده د ګشت ته سیکیورټي ګشت ته او دلته موږ اوس تاسو ته اوس ښکاره کوو. دا بخمل احمدزی چوکۍ ده او دلته موږ اوس دا ټول کسان درته ښکاره کوو چې موږ د خپله سیکیورټي په خپله باندې اخیستې ده. دا مسلح دا نوجوانان دي. دې نه بعد په تجوړي روډ باندې موږ دهشتګردو ته دا پیغام ورکوو، سرپسندو ته داسې پیغام ورکوو او ډاکوګانو ته دا پیغام ورکوو چې دا تجوړي روډ باندې به نن نه بعده ګشتي، ورځې به ګشتي، شپې به ګشتي. که کوم ډاکو، کوم دهشتګرد، کوم سرپسند داسې تکړه وي، بیا د دی بیا تجوړي روډ ته وخیځي. حکومت به شاته یې ورپسې او دا د مروت بیټنی قومي تحریک دا مجاهدین، دا د احمدزی قوم مجاهدین دي. په ټوټېل اډې نه واخله تر ملنګ اډې پورې دا احمدزی قوم پروت ته. دا سیکیورټي نن نه بعده موږ واخسته. مسلح به موږ ګشت کوو، ورځې به موږ ګشت کوو، شپې به موږ ګشت کوو او پولیس سره به ولاړو. دا پولیس بخمل احمدزی چوکۍ ده، دې باندې دهشتګردو سرپسندو مخکې اټیک کړی و. دا منځو قوم راغلی و، دلته په میدان باندې ولاړو. ډي پي او ضیاءالدین صاحب دلته راغلی و، ټولې دنیا ته پته ده. او ډاکوګانو موږ شهیدان کړو. د تجوړي وار مولانا فضل الرحمن شهید کا بله ورځ، دې نه مخکې عنایت الله رحمت علیه بیټنی شهید کو. روزانه موږ چې پیسې راخستې او موږ سره شرمونه یې عزتونه یې بچیان یې سره ډاکوګان په دغه روډ باندې موږ لوټ کوي او شهیدان کوي. مو وینې مو تویوي. انف ایز انف. دې نه بعده موږ دهشتګردو ته دا پیغام ده، سرپسندو ته مو دا پیغام ده او ډاکوګانو ته مو دا پیغام ده چې شپې ورځې به موږ په دې تجوړي روډ باندې ګشت کوو. که پولیس راځي، پولیس په موږ سره یا اوژه په اوژه ځي یا به شا ترپسې ځي. دا سیکیورټي نن نه بعده موږ ذمهواره ده. دا اوس موږ ګشت کوو، ملنګ اډې نه روان یو، تجوړي ته روان یو. تجوړي ته په الفلاح هسپتال باندې موږ سټاپ کوو. الفلاح هسپتال نه به بیا موږ راځو، په ملنګ اډې باندې به سټاپ کوو. سیکیورټي موږ ذمهواره ده. خلک ته خپل په کورو چې خوبونه کوي، موږ بچیان، موږ تورسرې، موږ نوجوانان دا د خپل په آرام سره کورو چې خوبونه آرام کوي. سیکیورټي ذمهواره دا قوم، دا مجاهدین د مروت بیټنی قومي تحریک دا مجاهدین. سرونه مو په داو لګولي دي، دولت مو په ځان په داو لګولی ده، وخت مو په داو لګولی ده. حکومت دا د چرپټ فایرونه کټ کوي. حکومت ته په دې نوجوانانو مشرانو باندې چرپټ فایرونه کټ کوي. موږ به حکومت سره اوژه په اوژه ولاړ یو، موږ به پولیس فورس سره اوژه په اوژه ولاړ یو. او حکومت ته ډیپټي کمیشنر دی په دې قوم د نوجوانانو مجاهدینو باندې فایرونه کټ کوي. چرپټ ته فایرونه په کټ کوي. تکړه دې سي چولو ته مو دې لږي، حوالاتو ته مو دې لږي. او انشاءالله موږ به بیا حکومت سره ولاړ یو. دا پاکستان موږ آزاد کړی ده، دا پاکستان موږ ده، دا پاکستان خاورې
موږ ان شاء الله سکیورټي به کوو او په دې پاکستان خاورې که څه مخ داسې دشمن په بدې سترګې ورته وکتل دا دشمن نه به دا سترګې وباسي نعرې تکبیر نعرې تکبیر حکومت نه مو ګیله شته چې په دې مجاهدینو باندې تاسې اف آی آرونه کټ کوو او جیلو ته مو ولژل او هر قسم بې عزتي مو ور ورسله هر قسم نقصان مو ورکه تکلیف مو ورکه خو دا هغه مجاهدین دي چې دا خاوره پاکستان والا دو آزاده کړې ده او د دې خاورې سکیورټي به دا نوجوانان کوي او انشاءالله دې ته جوړي ریټ سکیورټي د روډ سکیورټي نن نه بعد انشاءالله موږ ذمہوار یو اوس موږ ځو ته جوړي مجاهدینو ته تحریک مجاهدینو ته به انشاءالله سره درېږي پولیس فورس سره موږ مخکې ولاړ یو پرون ولاړو نن ولاړ یو او سبا به ولاړ یو دا چوکۍ بیا ورته ښکاره که چې په دې باندې دهشتګردو مخکې یو ور اټیک کړه او دا قوم ورته راغلی و او اوس ډي پي او ضیاالدین صاحب په مخکې 2-3 میاشتې مخکې اټیک سلی و دا قوم راغی دا سکیورټي یې سنباله کړلی د بعده پولیس راغلی ده ډي پي او راغلی ده او حکومت موږ سره دا رویه ده د سیاسي غدارانو په سازش باندې دا د سیاسي غدارانو سازش ته چې هغه دا قوم ذلیلوي خوروي تباه و برباد کوي او وایي چې دا قوم مخ تر چیګ نسی دو سره ووټ غم ده موږ سره عزت غم ده موږ سره تورسرو غم ده موږ سره بچیانو نوجوانانو مستقبل غم ده دو سره اسلام آباد غم ده دو سره کرسی غم ده شیم شرم کرو سیاسی غدارانو تاسې موږ په تورسرو نه خفه کېږو تاسو یې موږ بچو نوجوانانو په مستقبل باندې نه خفه کېږو تاسې موږ سر ټیټوو تاسې موږ بدناموو بې عزته کوو مو موږ بچیان نوجوانانو مستقبل مو خوار که اوس دا تحریک وروتلی ده اوس دې پسې سلي یو دا تحریک خرابوو نقصان ورکوو او اف آی آرونه ورباندې دا موږ باندې اف آی آرونه ټول سیاسي غدارانو کټ کړي دي دا د هغه سازش ته شیم پنځه کم اتیا کاله دی دې بچیانو نوجوانانو وینې وڅښې غوښې دې وخوړې هډوکي دې وخوړل داسې خو لیوانه پړانګان نه کوي داسې خو هغه کارګان نه کوي داسې خو مګر مچان نه کوي چې د کوم بچیانو نوجوانانو سره دې وکړه دا د کوم مجاهدین دي دا ولاړ دي دا د تجوړي روډ دا سکیورټي باندې دا مسلح ګشت کوو ټوله دنیا دې ګوري ټول مروت قوم او بیټنای قوم دې چیک شي ټول مروت قوم او بیټنای قوم دې چیک شي او ګمبیلې نه تر شادي خیل بیټنو پورې دی دې تجوړي روډ سکیورټي خپله سنباله کړي موږ پلار نیکو غوړ نیکو څلوېښتي جوړ کړي وو دغسې لښکر یې جوړې کړې وې څلوېښتا بیا ورته ویله کلو سکیورټي بیا په خپله کوله روډ سکیورټي بیا په خپله کوله لیویز والو به دلته ګشتونه کول هغه سکیورټي به دا قوم کوله دا موږ د نیکانو د غوړ نیکانو دا روایات دي دا مو پښتو ده دا مو رواج ده موږ نه دهشتګرد یو نه شرپسند یو نه جرایم پیشه خلک یو نه موږ د آیین او د دستور خلک یو موږ پر امن او امن پسند شهریان یو بالکل بے پروازو موږ به سکیورټي ګشت په موږ کوو په ارام سره ځو هېڅ پروا مه کوو هېڅ پروا مه کوو دا ګاډي به بېغمه ځي ډاکو به بیا تجوړي روډ ته نه راځي چې د موږ کوم دوه شهیدان دي مولانا فضل الرحمن او عنایت الله بیټنای دې په بدل چې موږ صرف لاشونه غواړو ډاکوګانو لاشونه به غواړو دې نه بعده موږ لاندې په دې باندې کمپرومایز نه کوو دا ټول مروت قوم او بیټني قوم ته وایو چې روزو خپلې سکیورټي په اړه پلاره نیکانو غوړ نیکانو غوندې هغسې خپله څلوېښتي جوړه کړو خپله مجاهدین دې روزي مسلح ګرځېږو مسلح په روډو باندې ګشتونه کوو حکومت مکمل ناکام سلی ده موږ سکیورټي چې دا موږ ډېر افسوس سره وایو زړه مو نه غواړي حکومت مکمل سکیورټي چې ناکام سلی ده ځکه دا موږ وروتلو موږ حکومت په سپورټ سره وتلي حکومت ملاتړ کوو
حکومت ته FIR-ونه کړل. تکړه دي. دا سیاسي غداران ورته وایي دا بلیک میلر دي، دا چند کسان دي، دا به ستړي سي، دا پلان کې خاندو دي، دا پلان کې خاندي دي. یو لوري اسلام آباد ټیکهداران دي او بل لوري ته اسلام ټیکهداران دي. موږ دوه ټیکهدارانو په منځ کې سینډویچ یو، سره چپیتې کړلو، دا قوم یې تباه برباد کړ. یو طرف ته وایي موږ اسلام ټیکهداران یو، بل طرف ته وایي موږ اسلام آباد ټیکهداران یو. او قوم ته دغه ورکړه چې په روډ باندې موږ لاشونه دي، لسو شلو روپو پاره موږ ډاکوګان شهیدان کوي. روزانه به موږ جنازې کوو، روزانه به موږ لاشونه شورو، روزانه به موږ سخړې شورو. دا بېغیرتوب زندگی نه، غیرت زندگی سل برخې زیاته ده. دا بېغیرتوب زندگی نوره موږ ته نه ده قبوله. اوس راځو مروت بیټني قومي تحریک دا مجاهدین تر تجوړي پورې به په دې روډ باندې ګشت کوو. الفلاح هسپتال ته به ځو، هلته به تجوړي قوم ځان سره شاملوو او بیا به واپسي چې په دې روډ باندې ګشت کوو. نعره تکبیر، نعره تکبیر، مروت قوم بیټني قوم، مروت بیټني قومي تحریک، احمدزی قوم، تجوړي قوم، ټول مروت قوم، بیټني قوم. دا مجاهدینو ته سلام وکړو. سلام، زه سلام ورته کوم. ټول مروت بیټنای دی روزي و دنیا ته دې ثابته کړي چې موږ د پاکستان مجاهدین یو او پاکستان ته که چا په بدې سترګې وکتل د سترګې به وباسو. موږ پاکستان دفاعي ادارو سره په ګډه کوو، خو دفاعي ادارو ته دا میسج ورکوو چې تاسې د قوم دفاع وکړو، د قوم مستقبل دفاع وکړو، د سیاست نه لرې سو. سیاست د مرداړو اوبو طلب ده چې څوک د اختلاف ته ورګډ صاحب چې بیلماس د دې ملک ترقی او خوشحالي دپاره به کار کوو. انف از انف. دا پاکستان نوره تباه کېږي، بربادېږي، پاکستان نوره بدنامېږي. ټولې دفاعي ادارې او قوم دا د په یوه پیج باندې سي چې قوم او د ملت سکیورټي ادارې په یوه پیج سي او د فاصلې منځ ختم سي. بیا پاکستان سپر پاور سپر. پاکستان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد، اسلام زنده‌باد. موږ پاکستان مجاهدین یو، د اسلام مجاهدین او د خاورې او د ته جوړی دا تور روډ چې دا مروت بیټني قومي تحریک دا روډ جوړ کړ. دا تور روډ چې د نن په ولاړ دا مروت بیټني قوم تحریک دغه مجاهدینو جوړ کړ. خدای په فضل سره خړې اوبه به دروازو وینو مروت کانال چې ګیس براکایی په خواست غواړو په مذاکراتو یې غواړو کنه یک بر بوکټي غونډې بیا ډزو دا پیپونه او چې سیمنټ فیکټری چې د خپل برخه دی ځل کې مورت ته ورکی زر نظر دی ورکی چې موږ لا ورغلی نو یې ور دی کنه په زور بیا زنده را راو سبب حالت څه شای نه مونږ راځو اوس ته جوړی ته ځو په ګاټ اسلام زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد، مروت بیٹانی قومی تحریک زنده‌باد، مروت بیٹانی قومی تحریک زنده‌باد، مروت بیٹانی قومی تحریک زنده‌باد، اسلام زنده‌باد، اسلام زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد. داد احمدزی قوم مجاهدین زنده‌باد، احمدزی قوم مجاهدین زنده‌باد، احمدزی قوم مجاهدین زنده‌باد. دا روډ باندې دا سکیورټي ذمہواره دغه مجاهدینو ده، دغه مجاهدینو دا ذمہواره ده. په خپل سکون سره اطمینان سره دی دا قوم مروت قوم د خوبونه کوي. خدای په فضل سره موږ سره الله مل ده چې الله در سره ملي. رحمان بابا څه وتهی چې الله در سره مل نه رحمانه که لشکر در سره یک تنهایی. موږ انشاءالله دغه مجاهدینو لشکر سره الله مل ده، الله مو به امداد کوي. دا مخته بخملو چوکۍ ده، دې بخملو چوکۍ د پولیس موږ ورونو ته دا پیغام ورکوو چې په ارام سره خوبونه کوو، هېڅ پروا مه کوو، چا پروا مه کوو الله نه بغیره. دا قوم تاسې سره ولاړ ده، پولیس یې موږ ده او دا قوم یې پولیس ده. پولیس او دا قوم دا سره ورونه دي.
دا د یوه وجود وزیر دي انشاءالله چې پولیس موږ سره ولاړ یا موږ پولیس سره ولاړ یو انشاءالله چې څوک په بدې سترګې باندې دې قوم ته نه وګوري او نه به په دې تجوړي روډ باندې انشاءالله بیا ډکیتۍ وسي ډاکوګانو شرپسندو دهشتګردو ته دا پیغام ورکوو چې انشاءالله دا قوم موجودي نو دې قوم ته به څوک په غلط سترګې باندې نه وګوري دا ډریورانو ته موږ وایو بېغمه په دغه روډ باندې ځه بچیه بېغمه څوک په بدې سترګې خدای په فضل سره نه درته وګوري دا مروت ویټمي قومي تحریک دا مجاهدین دي دا روډ سکیورټي ورځې شپې دا به کوي بېغمه په ځای هېڅ پروا مه کوه الله نه بغیره ځه په مخه د شه ورور دا چوکۍ پولیس اهلکارو ته موږ دا پیغام ورکوو ورته ښکاره یې کړو دلته دا ګیټ ته د پولیس چوکي بخمل احمدزی دې نه بعده بیا موږ منظر فقیر چوکۍ ته به ورځول ته به دا میسج جاري کوو چې دا چوکي بخمل تانه ته جوړي دې دفاع دې سکیورټي به دا قوم کوي مروت قوم او بیټنای قوم خو دا منظور په قوم چې دا پرته ده منظور قوم یې مخکې دفاع کړې ده او ځان یې ورپاره قربان کړی ده بیا یې ځان ورپاره قربان کړی ده او دې نه بعد انشاءالله چې څوک په بد نظر باندې ورته ګوري دا سترګې بیا ټول پاکستان 25 کروڑ قوم ته وایو چې د خپلو پولیس چوکیو تاڼو د سکیورټي ادارو د ټول پاکستان او د روډو حفاظت دا به موږ حکومت او دا قوم په ګډه باندې کوي حکومت ته دا قوم وګڼي حکومت په خپل ګڼي چې حکومت یې موږ خپل ده دا خاوره یې موږ ده پاکستان یې موږ ده خو ډېر افسوس سره حکومت دا قوم نه خپلوي د سیاسي غدارانو په ګیم باندې د قوم او د حکومت په منځ چې رکاوټ چې دا سیاسي غداران دي دا سیاسي غداران د حکومت له منځه وباسي د خپل کوي چې څه کوي خو دا قوم او د حکومت او د سکیورټي ادارې دا د په یوه پیج باندې سي دا د سره یوسي دا د یوه وجود دوه وزر جوړ سي بیا به انشاءالله چې دنیا چې موږ ته څوک په بد نظر باندې نه ګوري نعرې تکبیر لګوو به روانېږو نعرې تکبیر الله اکبر نعرې تکبیر الله اکبر اسلام زنده‌باد پاکستان زنده‌باد مروت بیلټني قومي تحریک زنده‌باد اوس ځو چې تجوړي طرف روانېږو ټول بندوق نه